پنځه کسان داسې دي چې د دې مونځ الله رب العزت بالکل نه قبلی. دوی به کوي مونځونه پنځه وخته جمع سره برابر مونځونه به کوي، بیا هم الله رب العزت د دې مونځونه نه قبلی. الله اکبر. الله رب العزت په دغه پنځو قسمه خلکو کې مونږ نه راولي، او کوم خلک چې پکې مبتلا دي الله رب العزت یې هغې ته د خلاصي او نجات ذریعه چې دی دا برابره کړي او الله رب العزت یې ترې وباسي د دغه قسمه خلکو نه. واورئ هغه پنځه خلک کم دي چې هغې به پنځه وخته په جومات کې ولاړې مونځونه به کوي، خو بیا یې الله رب العزت مونځ نه قبلی. دوی به وکړي مونځ، الله رب العزت به په دنیا کې د دوی دا مونځ راواخلي، دوی ته به په دې مخ باندې ورولي. الله اکبر. په هغې کې اولنی کس چې دی هغه سودخور دی. د سودخور مونځ الله رب العزت نه قبلی. دی به کوي مونځونه خو الله رب العزت نه قبلی. ورپسې دویم نمبر شرابي انسان، کم کس چې د شرابو عادي دی، شرابو نشه کوي، شراب څکي، دی به کوي مونځ، الله رب العزت به یې مونځ رخلي او ده ته به په دې مخ باندې ورولي، قبلی به یې نه الله رب العزت. او دریم نمبر هغه دی هغه سړی چې هغه په کور کې د هغه اخلاق برابر نه دي، په وړه وړه خبره باندې خپله بیبي چې د دې ته تکلیف ورکوي، هغه جړی، د هغې سره اخلاق برابر نه دي، د خپلو بچو سره اخلاق برابر نه دي، د خپلو بچو سره اخلاق په کور کې صحیح نه دي، د دغسې سړي الله رب العزت مونځ نه قبلی. او ورپسې څلورم نمبر د والدینو نافرمانه، کم کس چې په وړه وړه خبره باندې والدینو ته تکلیف ورکوي، د والدینو نافرمانی کوي، د دغسې سړي مونځ الله رب العزت نه قبلی. او ورپسې پنځم نمبر کم خلک، کم سړی، کم زنانه چې د اودس خیال نه ساتي، اودس په صحیح طریقې سره نه کوي، د دغسې سړي مونځ هم الله رب العزت نه قبلی. الله رب العزت یې مونږ په دغه پنځه قسمه خلکو کې نه راولي. مسلمانانو ورونو، مونځ خو هغه عبادت دی. اسلام دومره اهمیت ورکړی چې د یو کافر او یو مسلمان ترمنځ چې کم دیوال دی، کم غټ فرق دی، هغه مونځ دی. بیا چې ستا مونځ دغه درجې ته ورسېدو، ستا د مونځ دغسې حالت شو، نو بیا پاتې څه شی شو؟ اول ما يحاسب به العبد الصلاة. اسی خو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې د قیامت په ورځ به د انسان نه د کم په عملونو کې د ټولو نه لومبی چې د کم عمل تپوس کېږي هغه دی مونځ. که چېرته مونځ صحیح راووتو، د حدیث دی، نو د ده باقي ټول عملونه صحیح راوځي، او که چېرته په مونځ کې وټ کټ راغی، نو د ده باقي ټول عملونه چې دی هغه ګډوډ وي. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو منځونه صحیح کړي، او الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو منځونه د قبولیت درجې ته ورسوي. په دې پنځه قسمه خلکو کې د الله رب العزت مونږ او تاسو نه راولي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.